دویمه خبره چې ما مختصره ذکر کوم هغه دا ده چې د سلفو د دور نه د مسلمانانو مابین کې په بعضې مسایلو کې اختلافات شته. بعضې مسایلو کې د چا رای یو طرف ته تلي، د چا رای بل طرف ته تلي، د چا بل. لیکن د سلفو د اختلافو چې ته زما عزتمند وګورې نو یو خو د هغوی چې کومه رای اختیار کړې ده، مثلا یو رای ورته بهتره او راجحه کاره شوي، او د هغې مخالف چې کومه رای ده نو په هغې باندې په ډېر ښایسته طریقه باندې رد کړی، یعنې د هغه مخالف یې بېادبي نه ده کړې، دارنګې سپک الفاظ یې نه دي ویلي، دارنګې توهین وغیره نه دی کړی. مثلا امام بخاري رحمه الله راواخله، هغه به د خپل کتاب کې کله کله به د بعضې نورو مذاهبو باندې رد کوي په بعضې مسایلو کې چې په دې مسله کې مثلا د پلانکې خلاف دي، نو یو شل پنځه ځای به د احنافو باندې رد کوي، نو داسې الفاظ استعمالوي. وقال بعض الناس، ویلي دي بعضې خلکو داسې خبرې کړې ده او حالان چې د حدیث مطابق خبره په دې طریقه ده. وقال بعض الناس، بعضې خلکو ویلي، او دا د نبی علیه السلام طریقه وه. ما بالو اقوام، څه وجه د څه خلکو لره چې داسې کار کوي، یعنې داسې کار دی نه کوي، یو کس به خاص اکثر نه یادو چې دا پلانکې دا کار کوي پلانکې. نو امام بخاري رحمه الله یو محدث دی، دغه سنت به عمل کوي. وی قال بعض الناس، په داسې طریقه باندې رد کوي. دارنګې وروسته که دا نور د سلفو دا عبارتونه ته وګورئ، یو مسله کې مثلا د چا رای د امام احمد مذهب مطابقي، نو په بل باندې چې رد کوي نو وفيه خلاف للشافعي رحمه الله، په دې کې خلاف دی د امام شافعي رحمه الله، او دارنګې په دې کې وفيه خلاف للامام مالک رحمه الله، په دې کې خلاف دی د امام مالک، یا په دې کې خلاف دی د امام ابو حنیفه رحمه الله. په داسې طریقه باندې وایي چې د سلفو د امامانو سپکوالی هم پکې نه وي، رد بد هم نه وي، او دارنګې کنزل او دا قسمه کلمات هم نه وي. ولې؟ ځکه موږ د دین اسلام د اخلاق ښیي، لیکن زموږ دا دور اوس داسې دی چې دا فتنه هم پکې ډېره ده. بعضې خلک داسې دي چې د قرآن سنت یا داسې د اهل الحدیث، د دې قرآن سنت او اهل الحدیث او د حق پرست د دوی نه د هغې بعضې مسایلو کې رای خلاف وي. مثلا به یو مذهب روان دي، داسې وي د امام ابو حنیفه رحمه الله په مذهب دي، د دوی چې کله به بیان کوي یا درس کوي یا واعظ کوي نو بعضې بګې داسې دي ټول نه، او نور دا تعصب په ډیرو کې دی. هغه دا دي چې به درس او بیان کې چې کومه قول یا فعل د ده نه مخالف دی د بل، مثلا د قرآن سنت د اهل الحدیثو خلاف چې دا کوي، نو د دې رد سره سره کنځلې کوي، کنځلې بګې کوي. وایي په دې کې پلانکې داسې دی، پلانکې خنزیر. د هغې یو مثال ویم، یو په دې دیر ګاونډي کې یو دی رحم الله ورته وایي، نو هغه چې دا درس کوي بیان کوي، نو دې کې دا مسله ده چې اگر که وابیان خنزیران نه مني، کله وایي دا مسله ده اگر که شیخ امین الله خارجي نه مني، کله وایي دا مسله ده چې اگر یو به د چارساده یا مردان کې دی یو برګې هغه چې ودرېږي هغه مو چې دا مسله ده خو وابیان ګمراهان داسې وایي، پلانیان داسې وایي. نو دا د قرآن او حدیث او د سلفو او د کومو امامانو پسې چې دا روان دي، دا د هغه ټولو خلاف روان دي. ولې؟ ځکه چې قرآن سنت موږ ته دا نه دي ویلي چې چا ذات پورې کنځلې وکړه، درنګې سلفو موږ ته دا نه دي ویلي چې د چا ذات یاد کړه. او د الله نبي وایي چا چې تاسې خپل پلار ته کنځلې مه کوئ. صحابه عرض وکړه چې پلار ته به څنګه کنځلې کوو؟ وایي د بل چا پلار یادې نو هغه به ستا پلار ته فیصب اباک، ستا پلار ته به کنځلې وکړي. نو دا داسې ده لکه خپل پلار دې په خپله یاد. نو دوی داسې کوي چې کنځلې او ردې بدې وایي، نو چې څوک جواب ورکړي نو ګویا خپل پلار او خپل مشر یاد. نو زما عزتمندو دا د سلفو
د صحابو د قرآن سنت په خلاف طریقه باندې دا روان دي که دا مردان 400 کې دی که دا دلته دی که دا ارض کې رد کې به یوه مسله داسې ویوه طریقه د تکیم کېدی چې دا بیان دا خبره در ومرسي نوم خو دې رحیم الله دی خو الله دې در باندې رحم وکړي داسې ویوه چې دا مسله زموږ رای داسې ده زمونږ نظریه داسې ده مونږ ته دا دلیل ښکاره شوی او په دې کې د بعضې خلکو خلاف دی د هغوی رای د دې نه جدا ده دا طریقه یاده که درس کې خلک د ناست دي خلک در باندې ګمان کوي چې عالم دی دوره پړاوي منځ کې خبر نه چې دا خو صرف کنځلې او ردې بدې درته یادې دي په دې به ستا حیثیت خرابېږي اگر که دا پسې زور به ډېري دباو دغه به دې ډېري لیکن دا یو نصیحت درته کوو چې په ښایسته طریقه باندې په چا باندې جرحه کوه او د سلفو هغه طریقه مطالعه که هغه به دله فایده درکړي نو دا قسمه زموږ په دې ملک کې اوس هم ډېر دي دارنګې به دې کتابونو کې لیکي نو داسې ګډې وډې لیکي سبحان الله یو د مردان کې یو د کراچۍ کې یو رساله لیکلې وه په دې شیخ صاحب نو هغه ما هم یو نظر چې وکړه ته ټولې کنځلې وې شیخ صاحب چې یاره موږ به د ده د دې غلطې مسلې جواب وکړو او د چې کومې کنځلې منځلې کړي الله ته به پرېږدو موږ د دې څه چې ځان برابر کړو بیا زموږ او د ده به څه فرق نو ګوره موږ داسې طریقه کوو په دې منبر ته وګوره موږ به مختلف قسمه خلکو بعضې مسله کې رد کوو لیکن د هغه ذات سره تعلق نه لرو چې د هغه ذات یاد کړو یا کنځلې وکړو یا بېادبي وکړو دا د اسلام طریقه یاده کوي زما عزتمندو تاسو ته هم زه دا ویم یو ځای کې مسله یا باس یو بیټک حجره کې راغې نو د امامانو د سلفو ذات به نه یادې سپک کنځلې به پسې نه کې بېادبي به نه کې د امامانو ولې ځکه دا د دین خلاف ته چلیږي په دې کې که هغوی په یوه مسله کې خطا شوي هم دي الله ولې یو اجر ورکړی او د دې نقصان زما عزتمندو دا دی چې دا په ملک یو فتنه پیدا کوي دي د دې په وجه باندې فتنه او فساد پیدا کیږي او بیا داسې خوله چې هغه صرف یو بسې نه استعمالیږي دې د وجې نه د ده ژبه هغه په حکومت پسې مې استعمالیږي په افغانانو پسې مې استعمالیږي او دارنګې په هر چا پسې د ژبه غلطه استعمالیږي نو چې کله داسې هغه د هر چا پسې ژبه غلطه استعمالې حکومت د نه پاتې نشي د افغانستان بعضې خلک د نه پاتې نشي او دلته پنجپیرین او وابین او پلار یو یادې نو د هغې د وجې نه زما عزتمندو کله کله داسې نقصان وشي لکه بله ورځ تاسې وکته چې په مدرسه کې یو قسم له دماکه دا د هر مسلمان په دې ځان پوهه کوي که عالم دی که یو عمی دی لیکن مسلمان دی او ایمان پکې دی ایمان چې بکې نو هغه به د دې مخالف وي چې بېګناه واړه واړه بچي او د هغې خواته څه کېده او هغه چې کوم دی نو شهیدان کړي دا مدرسې او مراکز خو زموږ دې دپاره دي چې موږ دې کې خلکو ته د دیني تعلیم ورکړو دې کې خلکو ته اسلام وښیو دې کې خلک بندګۍ له راشي نو څوک چې دا کار کوي دا خو د جوماتونو نه خلک په نفرت کې کوي مدرسو نه خلک نفرت کې کوي خو دا کار کله کله څه وجې نه وشي د یو ضرري خولې د وجې نه د دې ټول ذموار صرف او صرف رحم الله دی ولې ځکه چې داسې خوله خوځې چې اجتماعي جماعت ته ملا خوله چې انفرادي ته یې مچې اشخاصو ته یې مچې او هر چا ته یې اچې نو ډېر کله ته به ته خبر به هم نه بعضې کس به یو غلط اقدام کړی نور منګه الحمدلله اهل الحدیث چې د قرآن سنت عقیده ده په دې ملک کې منګه ژوند تېرو په دې پاکستان کې الحمدلله زموږ مدارس دي په دې کې زموږ ښایسته ښایسته علما دي او د ډېر عمر نه د قرآن سنت دعوت کوو نو موږ په دې ملک کې د امن د قرآن سنت د عدل د انصاف میشن چلولو والی موږ د فتنې پیدا کولو والا نه یي موږ د فساد پیدا کولو والا نه یي موږ د ضرر پیدا کولو والا نه یي لکه څنګه چې رحیم الله د ضرر او فساد بنیادي ښې دی او صرف د غرض دی به د میشن راغلی چې په ملک د مسلمانانو کې د مسلمانانو منځ کې یو اختلاف یو فساد او یو ډلهبازي پیدا کړي لیکن زما عزتمندو دا م واورئ څوک چې بېګناه حق پرست خلک بدناموي بېځای الزامونه لګوي او داسې هغه کارنامې جوړوي الله پاک داسې خلکو له لږ وخت ورکوي
الله یې زر ذلیله کوي. مخکې به یو د پینډۍ نه راته د مفتی نجیب په نوم هغه ویل زه سرحد پته کوم او دلته ګینې کفر دی هغه لږې ورځې بس الله ورک. بل یو سر راځي که د مفتی ندیم دی که زمین په نوم هغه هم نیغ نیغ کېده الله یې نوم نشان ختم. بل یو مردان نو ډېرې کنځلې ردې بې دې بې هغه هم چې کوم دی لاړ ایسته ختم شو چا ویشت. بعضې خلک موږ په خپلو سترګو ولیده واورېده چې د قرآن حدیث دشمني کړې ده یا په ښځه یا په لور زما عزتمندو یا پردۍ ښځه باندې الله شرمولی. ولې ځکه زمونږ خو ذاتي کوم ډله پارټي نشته چې هغې ته خلک رابلو. مونږ خو یو چې قرآن حدیث په دې باندې عمل وکړي. دا ملک زمونږ دی په دې کې امن اسلام راولی په دې کې فساد شرارت ضرر دا قسمه نه ځان وساتي. انډیا زمونږ دشمنه ده هندوستان د هغې مخالف ودرېږه. وخت په وخت باندې بېګناه بچي وجني ظلمونه او فسادونه کوي او دارنګې د مسلمانانو به ځای قبضه والي. آیا د دې باره کې د کله ډکې درد او غم راغلی؟ یهود نصارا راغلي افغانستان کې مسلمانان په عذابوي دارنګې به نورو ممالکو کې مسلمانان په عذابوي قسمه قسم ظلمونه کوي. آیا د دې باره کې د کله غم درد راغلی؟ د خلکو ذهن دې جوړ کړی چې دغه زموږ دشمنان که نه دا یو ټکی ویلی چې دا وابین دی او دا پنجبیرین دی او دا پلانکین دی او دا دا دي د باید سړي دا خوله کږه خوځېږي دې د وجې نه چې څوک یې ولې بې نیغه کړي نو بیا وایي چې یاره دا فساد دی او دا دی او دا دی. نور موږ د دې څیزونو خلاف یي. د قرآن سنت او د اهل الحدیث زموږ دا نظریه ده چې په ملک کې خاص کر په مدارسو کې په جوماتونو کې دا قسمه کارونه کول دا د مسلمان صفت نه دی بلکې دې ته به دعوت ورکې خلک به جوماتونو ته رابلي امن به زما عزتمندو قایمې په ملک کې به د قرآن سنت خدمت کې خیرخواهي به لري د دې عوامو. د واړه واړه بچي مدرسې ته مور او پلار رالیږلي سبق دپاره هغه داسې ټوټې ټوټې هغوی لویس سبا به بل سړی خپل بچی مدرسې ته رالیږي هېڅکله نه رالیږي. جومات ته به څوک راځي مانځله نه به راځي یېرېږي. لیکن زما عزتمندو دا زمونږ د دې مخالفه می نه موږ د دې حمایت کوو دا چې هر چا کړی بد دی لیکن دا د خولې سبب دی. کیدای شي د افغانستان نه چا سره دشمني کیدای شي د بل چا نه چا سره دشمني د ده خوله خو هر چا ته اچول کېږي. نو د دې ذموار هم د دې ټولو دا دی قیامت کې به الله پاک له دا جواب ورکوي. نو دویمه خبره ما عرض کوله چې زموږ د ملک دا قسمه فتنه هم ډېره ده. کم مذهب او تنظیم او نظریې چې راونیوله په دې بل باندې داسې رد کوي چې بلکل د اسلام نه وباسي او د سلفو طریقه دا نه وه. هغوی به ډېر په ښایسته طریقه په هغه بل جانب باندې رد کوو په داسې ښایسته انداز باندې به یې کوو. نو موږ له هم پکار یې زما عزتمندو که یوه مسله کې اختلاف دی او ستا عقل او نظریه او ذهن هغې ته نه رسي یا ته په یو بله خبره باندې روانې نو د هغې به داسې رد نه کې کله چې یو فروعي مسله ده چې سړی به د اسلام نه وباسي د سلفو د امامانو بېدبي به پکې نه کې موجوده چې کوم علما دي او په یو مسله روان دي د هغه ذات به نه یادې چې پلان کې داسې دی او پلان کې داسې دې د وجې نه موږ د دې مخالف یو چې په نیټ باندې دا یو بل ته کنځلې کوي یو بل ته کنځلې کوي. ځکه زه دا نوم هم داسې به بېدبی نه موږ کشرانو ته یو چې دا قسمه بېدبي هم د چا د ذات مه کوئ. ولې ځکه چې کم از کم د عالم نوم پې پروت نو موږ ویو چې په ادب او طریقه باندې تم رد کوه. یوه خبره د نظریه او د رایې نه خلاف وه نو داسې ویو چې په دې کې د بعضې خلکو قول دا دی. نو په دې نیټ باندې دا خبرې ډېرې شروع دي یو بل د کنځلې ردې بدې. یو کس ما وکړه نو د سپي شکل یې جوړ کړی و د یو مفتي د زه ډېر خفه شوم ما ورته ویل دا دې بد کړي وایي وګوره هغې څه وکړه وایي زموږ د یو شیخ یې وایي د خره شکل جوړ نو ما ورته ویل دا خو هغه تا دې ته جوړ کړو تا داسې کار وکړو نو هغه به هغه کار کوي. نو درېمګړی میډیا چې عام خلک یې ګوري نو هغه به وایي چې دا دواړه لیوني دي دا خو یو بل نه زناور جوړوي یو بل د کنځلې کوي د یو بل سپکوالی وایي مساجدو کې ناست دي جوماتونو کې ناست دي مدرسو کې دي او د دوی په خوله باندې کنځلې او بېدبي لکه څنګه چې رحیم الله کوي. نو دې نه به خلک څه اثر والي. نو موږ له ښه اخلاق ښه آداب په ښه طریقه باندې زما عزتمندو په یو خبره رد کول دا د یو خیرخواهي په نیت باندې زه دا خبره کوم.
عام خپلو ملګرو ته هم او دارنګې خاص کر دغه مخالفینو ته چې د قرآن سنت صحیح تابعداري اختیار کوي د الله نه ویریږئ او دا قسمه ضررونه او فسادونو نه او د رد و بد او د کنځلو نه ځان وساتئ د دنیا خو 2 ورځې ژوند دی سبا چې الله ته ودرېږئ څه جواب به ورکړي الله د یوې خبرې تپوس کوي نو دې د وجې نه اتق الله د الله نه ویریږه دارنګې په صحیح دین باندې زما عزتمندو موږ او تاسې له عمل پکار دی او د دې قدر او قیمت پیژندل پکار دي الله پاک دې موږ او تاسې ته په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي او الله دې زموږ دې ملک امن او اطمینان او سکون پیدا کړي او الله دې زموږ دې ملک د قرآن او حدیث یو ښایسته نظام راوړي او څوک چې فساد شرارت او ضرر غواړي او مسلمانان بی ګناه طلبا او دارنګې اسلام ته ضرر ورکوي الله پاک دې هغه په خپله ذلیله کړي او الله دې د مسلمانانو مراکز جماعتونه مدرسې د هر قسمه دسیسو نه وساتي کله کله دا د یهود نصاراو د شیګانو او د دې ناولو دسیسه وي مسلمانان خپل منځ کې اچوي الله دې موږ د دې ټولو خارجي لاسونو او د دوی د دسیسو نه وساتي الله دې موږ او تاسې ته خاتمه په ایمان او اسلام باندې را نصیب کړي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولسائر